أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا ولا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تدل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى جلي ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وشهدوا إذا تبايعتم عليه ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم در الشريف سلام دا تلاوت ځکه کوم چې څو سپارې مې ویلې نو ورسره به کال کې تلاوت هم ټول کړی یو هر په یوې نه لس نه کوي څومره غټه خبره صرف سبق به نه ویلې تلاوت به هم کړی تر اوسه پورې قرآن تلاوت نه دی پاتې ان شاء الله دی آیت ته مداینه وایي قرآن کریم کې د ټولو نه غټ آیت دیکھیں مختلف احکام بیانی اور بنیادی پکې مسئلہ د سلام بیانی سلام خو پیژنئ بیع العین بالدین عین په دین ورکول دې ته سلام وایي بیع العین بالعین بین العین بیع العین بالدین او بیع الدین بالدین دا څلور قسمه بیو دي تاسو ویلي دي بیع د عین په عین سره کتاب واخلو پیسې راکړه بیع د دین په دین چې پیسې هم قرض او کتاب هم قرض دانه د جایز بیع الکالی بالکالی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیع الکالی بالکالی دې نه من راغلی او بیع د عین په دین سره هغه دا چې سیز وس ورکو پیسې روسته درکې دام جایز او بیع د دین په عین سره پیسې وس ورکې او سیز مبيع به تا ته رسته ملاويږي دې ته سلام وایي دا جایز دا څلور قسمه بیع دي ها دا په لګ لګ کتابونه خې تړې ګوري را ګوري تاسو ګورئ دا مختصر قدری کې ډېر ښه مسلې او دې وړو کتابونه کې ډېر ښه مسلې غټو کې ښه مسلې چاہے وقایه ډېر ښه کتاب دی هدايه بهترین کتاب تاسو ډېر بختور یې فقه تاسو ټول د داسې سړي سره ویلې چې الله په فقه کې الحمدلله ډېر مهارت ورکړي زمونږ صدر صاحب ته الحمدلله الله ډېر مهارت ورکړي په فقه کې او د ډېرو کلونو نه دا هدايه پڑھاو یو هغه 2009 نه ګورې دا هدايه پڑھاو کنز او شرع وقایه او دا ټول ورسره تاسو ویلې دي که نه مختصر قدری نو بیا ټول ان شاء الله رسیدلی نو دیکھے حدیث دیکھے مسئلہ د سلام بیانی او دې آیت د مداینه وای اطول ترین آیت د قران کریم ربط مخ کې سره سره مخ کې سره ربط دوه طریقو سره دي
یو طریقه دا د مخکې د انفاق ذکر راغی هغې سره مال کمیږي ظاهرا د ربا ذکر وشو هغې سره مال کمیږي حقیقتا اوس هغه طریقې درښیي چې مال دې پې بچ کیږي حقیقتا مال خیال به ساتې ضایع کوئ ما چې چا سره دې معامله د قرض وکړه لیکل کوه ګواهان پې قایموه نو دا ګواهان قایمول او لیکل دا له څه دپاره دي د حفظ المال دپاره گویا چې مخکې آیاتونو کې بیان د تنقیص د مال و ظاهرا او حقیقتا او دلته بیان د حفظ د مال دی تاسې ویلي کنه تدبیر المنزل حکمت عملی شعبې دي درې تهذیب الاخلاق او تدبیر منزل او سیاست مدنی او سیاست مدنی بیا دوه قسمه ده اخذ الملک او حفظ الملک ملک قائمول او د ملک حفاظت دا دواړه ضروری دي او ملک دوه قسمه ده شخصي اجتماعي ملک او انفرادي ملک د اجتماعي ملک او انفرادي ملک د دواړو حفظ ضروری دی کنه نو دلته د حفظ الملک طریقې درته ښیي او ذرایع دویم ربط دا دی مخکې د قرض ذکر شوی و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة قرضدار د غریبو نو مالدارۍ ته وګوره لکه انتظار ورته وکړه خیر دی صحیح شو او چا دین معلومه شو چې څوک به د چا سره د قرض معاملې هم کوي د قرض معامله به څنګه کوي د قرض د معاملې آداب درته ښیي ګوره قرض معامله به خامخا لیکئ او دویم دا یې ګواهان به ودروئ چې سبا ته څوک انکار ونه کړي جنید نه دی راغلی ولی صدره یو ښځه ښه نه ده دوه وکړه ویرېږم تاسې پې پوه شئ که نه شئ پوه اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه اے د ایمان خاوندانو اذا تداینتم چې تاسو کومه معامله کوئ بدین د قرض الی اجل نیټې پورې مسمى چې معلومه یي فاکتبوه وی لیکئ نو اول ادب دی چې تاسو کله معامله د قرض کوئ نو وی لیکئ لیکل ضرور پکار دی دا ادب دی ګوره ادب وجوب نه دی خدا دې چې خبره ده او زیات کې دې ځای پورې دې جمله کې اوسو مسلو ته اشاره ده اول تداینتم چې کله تاسو دین کوئ تداینتم متفاول دی کنه تا غلا قرض ورکې هغه قرض ورکې هغه تعالی درکې دا خو بالکالی بالکالی سودا خو نه دی جایز دی جواب کوي تعاملتم تداینتم معنا تعاملتم چې معامله کوئ معامله خدا معنا نه ده چې قرض په قرض وي بلکې قرض په نقد وي بدینن دین شلکه سلام شو قرض شو سلام شو قرض نه ګورې دین مراد ده ځکه قرض کې دغه نه قرض کې نیټه نه ښه لا اجل په دین قرض کې نیټه نشته قرض نه ده دین مراد ده دین او سوال واردی کی ذات تداینتم چې کله تاسو د قرض معامله کوئ بدینن په قرض سره نه چې د قرض معامله کوئ بیا بدینن ته څه ضرورت دې سوال باندې پوښتنه زید الله پوښتنه تاسو به جواب وکړئ چې بدینن دوه مقصدونه د پاره ذکر کړي یو دا چې روسته پکتبوه دا ضمیر ورته راځي شیرجاد ضمیر ورته صحیح بیا به ویلې پکتبو دین نو ضمیر عبارت احسن نه راځي اوس خو عبارت احسن راغلی پکتبو دیم دار چې تداینت معنا چې یو بل ته جزا ورکوي دا معنا یې مراد کوي چې یو بل سره معامله کوي دا معنا یې مراد کوي چې به دین نه چې ویل نه یو پکې متعین شو چې تعاملتم مسمن کې دي اجل کې دي ته اشاره ده چې دا دین هغه ته وایي چې نیټه یې پکې چې نیټه پکې نه هغه دین نه هغه قرض قرض او نیټه په منځ کې فرق پیژنئ قرض کې نیټه نه ګورئ 15 روپۍ راکا په کار مې دي در به کم زیادې ته قرض وایي
هغه سبا ورلې زما خپل روپۍ راکم حق دشته چې وې ته غواړي او دا کتاب در باندې خرڅوم هغه وایي ځه اخلم خو میاشتې روپۍ به راته ګورې ټیک شو نو دې ته دین وایي میاشتې مخکې هغه مو پیسې نشي مطالبه کولی او قرض نقد دی چې ورسره ټیم کې خودم ټیم معتبر نه دی میاشت بعد به دا نقد روپۍ ته قرض راکړه 10 روپۍ دا دې ورکړې نیو ټیم دې کې خود 10 میاشت بعد به درکو او 10 ورځې وروسته ورله هغه عدالت ته نشي تللی چې زما ورسره 10 میاشت ټیم یې ښی دی او دا 10 ورځو کې راغی دا نشي کولی صحیح شو ځکه قرض کې نیټه نه وي تاسې پرې پوه شئ مسمن چې دې خبرې ته اشارت دی چې نیټه به ګورئ معلومه دا به نه هدایه کې به درته راشي چې دا به نه چې وایي د لونو پورې به یې درکمه او یا د حجانو د راتلکه پورې به یې درکمه صحیح شه دا به نه صحیح شو آیا ورته وایي د اوټونو ټیم کې به یې درکم دا نامعلومه ده ځکه اوټونو خو دلته کله مخکې هم وشي نیټه به معلومه تاریخ او ورځ او دا که نه پکتبو ولیکئ دا ولې ولیکئ استیثاقا د کلکوالي دپاره ودفع للنزاع دې دپاره چې جګړې بیا په خپلو کې نه وليکتب بینکم کاتب بالعدل اوس دا به څوک لیکي لیکونکي ته ادب ورکوي وليکتب ودې لیکي بینکم ستاسو په منځ کې کاتب بالعدل په انصاف سره سدی ولیکي کتاب الدین مفعول حذف دی کتاب الدین وليکتب کتاب الدین کتاب د قرض کاتب دی ولیکي بالعدل په انصاف سره بالحق په حق سره په کتابت کې د حق کوي لا یزيد فی المال ولا جل زیادت په مال په نیټه کې نه کیو نه دی کمې کوي چې هغه ورته وایي ته داسې ولیکه چې بس د رمضان شریف اوله به دا پیسې درکوم او هغه ولیکي چې بس داسې چل دی چې د ذوالحجې په اوله به دا پیسې درکوم یا هغه ولیکي د پلان کې د زید په ما باندې 10,000 روپۍ دی او دی 15 صفرونه ولیکي د زید په ما 1,00,000 روپۍ دی هغه پې دستخط وکړي داسې کېږي که نه داسې به کاتب نه کوي انصاف نه به کوي تاسې پرې پوه شئ که نه دلته چا جرګه وه بس یو کس پکې لیکل کړي وو هغه ویل ما سره شاهدان هم دي لیکلي چې چا منشي دی هغه لیکلي به هم راوله من راوله صحیح غیر راوله که ما یو بیلاوه کاته دی منشي مې بیل کړم تر راسه دا خط ستا دی هغه چاته ښه کتل بس وای دا زما خط دی خو دا ټکي پکې زما نه دي یو څه ځای پکې ور اضافه کړی وای دا او هوبهو د هغه په ثاني وای دا ما نه دي لیکلي سړي سره منشي و چې چا دغه وکړه منشي و ورسره نو وای دی که اوس دا ووایم چې دا زما نه دی نو دی به مې لرې کړي که نه د دغه نه به مې لرې کړي د وحدې دا به څنګه شي زه دې موږ نه پوهېږو خو زه فیصله نه کوم کله کله داسې هم وشي لیکلو کې بل څوک ور اضافه کړي خو لیکل به په داسې طریقې سره چې نه پکې دی اضافه کړي او نه پکې بل سړی اضافه والی تاسې پوه شئ ولا یابه کاتبن یکتبه اوس کاتب ته ورشي راشه زما د ده معامله ده دا را سره دا راته ولیکه هغه به دا نه وایي زما څه کار دی سبا دعوه عدالتونو ته نه شم دی زه لیکل نه کوم نه خدای تا باندې احسان کړی دی چې خط یې درته کړی ته په خلکو احسان وکړه خط ورته ولیکه که نه چې چا ضرورت انکار به نه کوي ولا یابه کاتبن ان یکتبه انکار دې نه کوي کاتب د لیکلو نه کما علمه الله لکه څنګه چې ښودنه کړې ده ده ته الله د کتابت ولا یا یمتنع انکار دینا کئی کاتب من ددی خبرین آئی یکتبا من کی اشاره دا چا یکتبا دا مجرور دی حرف جر دا پارا او دا ان نمک کی حرف جر از کول قیاسی دی زادو ایلیها چکل راو بللی چی لکلو تنو لکی دی ادانه چاغي په خبرو کې دی لا د لیکل اراده نه کړه دی ورته چې ګورې لیکم درته ځه داسې باندې کوي مخکې نه به داسې نه کوي نه هغوی ورته وایي راشه موږ ته ولیکه بس خبره البته که پیسې ته غواړي د لیکلو غوښتی چې ما ته به 200 روپۍ راکوه یو پاڼه خط باندې نو بس ټیک شو خو داسې به یې لیکې چې نور خلک پرې پوهېږي دا چې وقار خط صحیح شو چې ورته ووایي که نه چې هلکه یو سړی بل سړي ته ورغلی و چې دا سړی راشه لږ خط راته ولیکه هغه ورته زما خپې خوږېږي
هغه ته خط په خپل کې قبل الله سوینا چې زه خط ولي کوم بل څوک نه پوي کې زبر سره زمام نو په مې خوږي ستاره سره په مې خوږي کما علم اولاتا دا خط ډیر ضروري چې د طالبان د دین ډیر غافل دي خط نه ذکر او پاک کې ډیر ضروري دی پاک کې پاک کې خط لګوري تاسو څه خیال دې دغه مسلو ته جوړ لنه ګوري خط چې خط خراب یاغي په پوي نشي نمبر علمه الله لکه څنګه چې خودنه کړی د تعالی افضله بالکتابت دته غرواله ور کړی په کتابت فلا يبخل بها دې بخل نه کوي په دې کتابت والکاف کما علمه الله کی متعلق دې تریابه پوری فلیکتب لیکل دیو کی نو دا خو تکرار راغی ولیکتب بیا وای فلیکتب دی وای تاکید دی خامخا دې لیکلو کې انکار دی نه کوي دا ځکه دا تاکید کوي چې اکثر د لیکلو والا چې هغه ډېر متکبرین کړه نشه پکې او څنګه وری کوم نو الله بیا بار بار وی پل یکتب تاکیدات کوي والیوم للذی علی الحق املا دیو چې سره چې باغ حق دی ودل ولی چې پچا حق دی هغه دی ول ورته کاتب کدی وای دا سی ولی کچره پلان کې په پلان کې باندې لزر روپۍ دی اول دی دا سی وای هغه به مغه شان پوښي املا مو په جندل واليوم لیل ودل ولی په کاتب باندې الذي اسر علی الحق چې باغ قرض دی مقروض ادین چې قرض دی په لانه المشهود علیه ذکر په دبا سبا گواہی کیږي په اقرار نه دی اقرار کی علم ما علی چې کاتب ته معلومه چې هغه چې په دې دی ولی تق الله رب او دی ویریږي د الله نه چې رب د په املای په لستلو کې لزر دی وای دا نه چې وای پلان کې په پلان ما باندې 1000 روپۍ ولا يبخس ندی کمی ينقص ندی کمی منه د حق ما سيات شي فإمكان الذي اوس کدا سره چې بچا قرض ده دا املا نشو کولای لستل نشو کولای فإمكان الذي عليه الحق کاغه سره چې باغه حق ده سفیه مبذرو لو لچک لو پر پیژنې بیزای پیسې مصرف یو بس هغه ګډوډ او ضعیف بنانه الاملا یا کمزور او د املا نه دا بیان نشو کولای لسغر د ماشوموالي د وجنه او کبرین یا ډیر بوډا ده جب سمن راتاوي او لا استتیو یوم الله یا طاقت نه لري چې لوستلو کې د له خرڅ د ګنګوالي د وجنه او جهل باللغت یا بلغت نه پويږي کاتب په انګلیش نکل کولای شي ورته په انګلیش تاسو دا نشي ویلې او نحو ذالک فاليوم للولي املا دیو کی ولی ده مقروض ولی متولی امره چې نگرانی د کارون من والدی وسی وارث قیمی نگران مترجمی کده نه پویږي بلعدل په انصاف سره اسنه چا وسی وای چې په دبانې لزر روپۍ د په غزري غر کی واستشهد دا یو حکم شه د کتابت حکم دی رب الحکم دی گواهان بهونی واستشهدوا شهیدو اشهدو علی الدین گواهان قائم کئی پا قرض باندی شهیدین دو گواهان شاہدین من رجالکم ستاسد سڑونا اے بالغین مسلمین بالغان مسلمانان لحرارا سل آزاد زمان مذہب ہم دارے چا آزاد بھئی گورے ہو دو غلام تغند او سڑی بھئی خان فَإِلَّمْ يَكُونَا کچر نہیں شاہدان رجلین دو سڑی نہیں پوران پر رجلن یو سڑے و امراتان دو خزی کافی دی یشهدون گواہی بکئی یو سڑے بھئی یو دو رجلن و امراتان دا مرفودی پل یشهد رجلن و امراتان پایل در پہلی محضوبہ دپا ممن داغ چانا تردونا من الشهداء چستا چی خوخی دا شاہدان دا نا چار سڑے بدر ترازی چی خداد باڑو خوخی دا شاہد سید دی دینی دا دین دا وجنا و عدالتی دا عدالت دا وجنا دین هم صحیح او عدالت هم صحیح کنا داسې سړی نه چې تا چا سره معامله یو هغه د هغه طرفدار یو هغه ته ګواه کینو خو سبا بیا خبره بدلوي کنه نه د انصاف والا چې څلور میاشتې لګېدلي او سکال اجتماع تم تللی داسې سړی وي وتعدد النساء ښځې دوه ولې کړې لاجل ان خط الله د دې د وجنا تنسا کهی رشي خبر احداهما د یو د دینا شهادت شهادت مفعول د تدل ولی تیری کی د نقص عقله نازک عقل کمزور دی او ضبط نه یاداشت کمزور دی سړی نه میری کی خود خزنه خو یې ډیر راځي فتذکر او تخفیف او تشدید سره د احداهما
دا بلا الذاکرہ چی خبر ورته یاد ده الاخرى بلا الناسیه دی ناسی ته دا بلا ور یاد تذکر پیل ده احداهما او الاخرى دای چې کوم ده موصوف او صفت دای چې ده فاعل ده والناسیه مفعول ده ها دا ذاکرہ به ناسیه ته ور یاد و جمله الاسکار جمله د اسکار په تذکرہ محل د علت ده یعنی لام د علت په دې داخل شوی ده ا لتذکرہ دا دوم ذکر کړی دي لتذکرہ چې دا یوې ور یاد کړي لام د علت په تذکرہ داخل شو کنه ان دلت ودخلت على الضلال په ضلال کې داخله شو په هیره کې لانه ودخلت على الضلال او علت د لام په ضلالم داخل شوی لئن تدل دې پاسل کې کرا دا ولې لانه ذکر د ضلال سبب د تذکار ده کنه یادګیرنی سبب څه ده ضلال ده کنه تیر نشي کنه بیا خو یادولو ته ضرورت نشته نو ګورئ الته خو په تذکرہ باندې لام ذکر داخل څه خو علت دی او لام علت په علت داخلي کی او په تو دله باندې ذکر داخل چې سبب د علت دی سبب ول علت دی ها او په یو کې تر په کسره د ان شرطیه سره راغله ده ان تو دله او را په تذکرو ده استیناب ده او جواب ده ها د چا دغه جواب دی د ان ولا یا بشهدا انکار بن کوي گواهان نظامادو چې کله دوی راو بللې شي ما زائده ده نظامادو چې کله راو بللې شي لا تحمل شهادت تحمل د شهادت توادا یا د شهادت تحمل دا معنا چې تاسو کار معاملې کوي او غي ته راشي زمونږ د پاره گواهان جوړ شي دې ته تحمل وای او ادا دې ته وای چې سبا ستاسو د غلانځ شو عدالت کې کیس جمع کوه ته وای گواهان دی غي راشي ځکه گوايو کې دې ته ادا وای تحمل او ادا دا په حدیث کې تراش ولا تسمو ځانونه دې نستړي کوي تملو ځانونه دې نستړي کوي مین د دې نه ځانونه نستړي مګنه مین د دې خبرې نه تک بوچ تاسو ولي کوي ما شاید تمہاری چستا سي گواہی کوي باغ باندې د حق د کثرت او کوئی ذالک د کثرت او خود دې نه دا معاملې خډې نه راځي تاسو دا مو کم بلی کم نظر مستړی کوي ویلی کا دې کې خیر ده صغیرن کان او کبیره وړ خبر یو غټي قلیلن کان او کثیره وړ یو کډی ری لګ یو کډی ری صغر او کبر دا خو په کیفیت کې استعمالي کنه دی وای د صغیرن او کبیره قلیل او کثیر هم راغی چې کمیات کې استعمال علاج علی نیټه پوری وخت حضوری دا علاج علی حال ده دهانه په تكتبوه ولا تسمو ان تكتبوه کائنا علاج علی په ترکیب پوښتای ذالکم دا کتاب لیکل اقصت عادل عند الله دې انصاف خبره ده د الله په نيز واقع مو ډیر خوالاړ دا لشهادت گواه لرا اعون ډیر مددگار دا د اقامت یا په اقامت د شهادت لانه یذکر ذکر دا خبره دا لیکل به د توریات کی وادنا اقرب دا الادی تعالی تر تابو چې تاسو به شک نه کوئ په اندازې د حق ولا جل په نیټه کې تاسو به پوښتنه الا ان تكون تجارت حاضرہ مگر کی تجارت حاضر ہاں 10 روپے والا سیر ٹماٹر راکا دیکھ بھی لیکل ته ضرورت نشته دې تجارت حاضرہ وای تدیرون بینکم چوڑی روڑی تاسو په من کې فلیس علیکم جناب بیا تاسو ګناه نشته الله تکتبو چې تاسو ولي کوي ذات تبعیت چې کله تاسو معاملې کوي پوښه په دې آیت په مطلب الا ان تكون تقعد تجارت حاضرۃ اشاره دې خبر ته کوي چې کان تعمد او تجارت حاضرۃ دای فاعل شو او بقرت کې تجارت حاضرۃ پر نسب سره راغله فتكون بیا بتكون ناقصه شي اسم به ضمیر شي تجارت سره الا ان تكون مگر دا تجارت حاضرې پوښي تجارت کو مصدر دے کرنا تجارت کو تجارت حاضر نہیں کرنا متجر به چې بس کې تجارت کې هغه حاضر تجارت د متجر به مراد تدیرونا چاړوي لاړوي بینکم په خپل منځونو کې دې پوښتنه کتاب چې تاسو قبض کوي ولا اجل بیا جل پکې نه پاله علیکم جناح تاسو باندې ګناه نشته پی الله تک دې خبره کې چې تاسو نه لیکي دی لرا مراد به په تجارت سره متجر به دی ها ځکه تجارت معنا مصدری ده کړه وشیدو گواهان او درو اذا تبایا تم کله تاسو معاملې کوي خرید او فروخت معاملې کوي علی پدی بات جنو اتبع ولل ذکر دا خطا پکون کې د لیل اختلاف د اختلاف د پاره وهذا وما قبله
دا شهادت او ما قبل چې کتابت امر ندب دی ها د ندب او ارشاد دی د مصالح د دنیا وجوب نه دی ها ولا ازار کاتب ضرر بن رسول کیږي کاتب تولا شهید او نگواتا لیکن کې تب زر وخت ته اراده تعالی کل کړي دی راشه او شهید گوا ته هم ضرر نه رسي چې گواله ضرر ورته راشه وخت ته دروازه وډه راشه تا گواهی دا جما یو نکاح دې کې تړلې و او خزه بیا سړی طلاق کړي او په مہر باندې لانجه او ما ته ورته د سړی دروازه راوړنه سره چې مرتل ملک دا 500 روپے را کړی تا خو دې ته ګور پرې او خزه ته چندانې د شي ا سړی چې ماولي دا سړی ته چور کړي هغه صحیح نو ګورې کاتب او شهید ته ضرر نه رسول کیږي څوک به ضرر نه ورسي صاحب الحق حق خاون ومن علی هغه څوک چې هغه حق دی به تحریف په تحریف سره او امتناع من الشهادت یا په امتناع د شهادت او الکتابت یا خدا سے مطلب دے کرا چې کاتب او شهید به ضرر نه رسي چاته به نه رسي صاحب الحق حق خاون ومن هغه سړی تعالی چې باغ باندې ده پوښي نو یزار به بیا معلومه شي ها پس سره به ته ضرر نه په تحریف سره او په امتناع د شهادت سره چې خط کې تحریف کې امتناع د من شهادت کې یا کتابت کې تحریف آیا دا معنا د لا یذرهما کاتب او شهید ته صاحب الحق ضرر نه رسي چې صاحب الحق فاعل شي بتکلیفهما ما لا يليق بالكتابه وشهادت ته تکلیف رسي هغه چې لایق نه دي په کتابت او شهادت وَإِن تَفْعَلُوا كَچَرِ تاسو کوي مانو هي ته مانو هغه چې تاسو منه داغینا پینو فسوقم بكم دا خروج دې د تاعت نه چې لاحق دې بكم پتاسو لاحقن کی اشاره دې خبر ټکټ تابعکم صفت دې د فسوقن د پاره واتقوا الله تعالی نویریږي پامرهی ونهی پامر دد کې پناه دد کې ويعلمکم الله خیتاس الله تعالی مصالح امورکم مصالح د امور تاسو نو یعلمکم الله حال مقدره ده د ضمیر د پتقون یا جمله مستانفه ده خدا حال مقدره ده خطا شوی ده جلالین مولا خان ګره دا خطا نه یاد ساتي خدا مو وای چې ګوره جلالین مولا غلط کې دې چې د سره بم ستو پرس کا غاته مولا ویل وای شاګرد دا ویل چې بیمار په جلالین ټول غلط په ما د جداول ویل چې ملي ته مونږ لوي څه دانه چې جلالین غلط ته خو ګورې ډیر مضبوطم نو باجی خبرې کمزوري دي ها خدای دې دا باندې چې ټول خبرې خراب دي یو نیمه خبره کې خطا شوی انسان خطا کی کنه خطا کی انسانو کم ملکو انسان خطا کی کنه خطا شوی نظر څنګه خطا شوی دی وای دا حال مقدره دی وای علمکم الله او تاسو چې جمله پیریه مضاریه کله حال راشي نو تصدیری 50 سره کی و سره کیږي کنه کی وہ سره تصدیر نه کیږي کنه صرف ضمیر په ذرحا سره صرف ضمیر مرتبه ده کې په و سره باندې ولی په و سره نه بلوچستان ملیشیا زکه بای چې دا مصارف مشابه ده چا سره په فایل سره په فایل چې کله حال واقع شي نزل حال سره مرتبه بل واو نوي نو مصارف مرتبه ته بجانی زیدون راکبه بای و راکبه خو بنوای والله بكل شيء عليم الله پر چیز پویا دے درود شریف وای اللهم صل علی